بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 98 دی او قانون نمبر 27 په وایو د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن ان شاء الله موږ د وعدت قانون وایو. وعدت قانون خجی د دې قانون خلاصه ولې زده کو. د دې قانون خلاصه دادا چې هر کله د دال ساکن نه پس هر کله د دال ساکن نه وروسته د دال ساکن نه پس تای متحرکه په یو کلمه لفظ ته وي. په یو کلمه یعنی لفظ کې راشي نو د دې دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او بیا دا تا ساکنه په وروستۍ تای متحرکه کې مدغم کول واجب دي. اول بیا زده کړئ کله چې دال ساکن وي او د دال ساکن نه وروسته د دال ساکن نه پس تای متحرکه راشي. تای متحرکه وي چې تا باندې زبر وي یا زیر وي یا پیش وي. نو چې تا باندې حرکت وي نو چې په کوم لفظ حرکت وي هغه لفظ ته هغه کوم حرف باندې حرکت وي هغه حرف ته متحرک وي. نو تای متحرکه معنی چې حرکت والا تا زبر زیر پیش والا تا وي. نو د دال ساکن نه وروسته چې تای متحرکه وي کنه نو د دې دال ساکن نه هم تا جوړه کې او دا تا چې دا په دې تای متحرکه کې مدغم کې د دال ساکن نه به تا ساکنه جوړه کې بیا دغه تا ساکنه به په دې تای متحرکه کې ادغام به وکړي. یعنی دا تا ساکن او تای متحرکه دی نه به یو حرف جوړ کړي یو حرف او د پاسه به په شد واچي. ټیک شوه. یو تا به د دوو تاګانو نه به یوه تا جوړه کړي او بس د پاسه به په شد واچي نو دی ته ادغام وایي. نو د دال ساکن نه تای ساکنه جوړول او بیا دا تا ساکنه په وروستۍ تای متحرکه کې مدغم کول واجب دي. ټیک شوه جی. خو شرط پکې دا دی چې دا تا د باب افتعال نه وي. د باب افتعال تا چې نه وي چې د باب افتعال تا نه وي ټیک شوه نو بیا به د تا نه د دال نه به تا جوړه کړي او تا به په تا کې مدغم کړي. صحیح شوه. دا یو خبره شوه. لکه وعدت نه دی وعدت دا واو دی بیا عین دی بیا دال دی نو دلته دا دال ساکن دی د دې دال ساکن نه وروسته دا تای متحرکه راله نو اوس دا دال ساکن چې دی د ده نه به هم تا ساکن جوړه کړي. دا دال ساکن دی نو بس هغه تا به هم بیا ساکنې چې تا ته جوړه کړي نو دا تا ساکنه چې د دال نه جوړه شوې ده او دا تا متحرکه دا دواړه به یوه کې او شد به پرې واچي دې ته ادغام وایي. ټیک شو جی. نو وعدت په دې مثال کې د دال ساکن نه وروسته تای متحرکه راغلی ده. وګوره دا دال ساکن دی د ده نه وروسته دا تای متحرکه ده حرکت والا تا ده راغلی ده. نو د دال ساکن نه تا جوړول یعنی تا ساکنه ته جوړه کا او تا ساکنه په تای متحرکه کې مدغم کول واجب دي. لکه ګورئ دا وعد ګورئ دا دال ساکن دی او د دې نه پس تای متحرکه راغلی ده نو دا به لیکل کېږي داسې څنګه چې د دال به په خپل ځای لیکل کېږي خو دا تا به موږ مشدد کو شد به پرې واچو. د دې تا مشدد نه پته ولګېده چې د دې دال ساکن نه هم تا جوړه شوې ده او دغه د دال ساکن نه چې کومه تا جوړه شوې په دې تای متحرکه کې مدغم شوې ده. ادغام یې وشو یو بل سره میلو شو یوه کلمه یو حرف ته جوړ شو. دا تا ساکن او تا متحرک د دواړو نه موږ یوه تا جوړه کړه او د پاسه هم پې شد واچو. خو لیکل کېږي به داسې ګورئ ها دال به په خپل ځای لیکل کېږي او نور زه تاسو ته طریقه ښیم. دا وعدت نه دی دا به داسې وعد تا به نه وایو دا به موږ دا عین به ډایرکټ دی تا سره ووایو دا دال به پکې نه ویلی کېږي. دا دال به خاموش پاتې شي دا به نه ویلی کېږي دا دال او د دې نه اصل کې تا ساکنه جوړه شوې ده او بیا په دې تا کې مدغم کړې ده نو موږ به دا عین ډایرکټ دې تا سره ملو کړو. یعنی وعدت وعد تا به نه وایو وعدت به وایو. اوس زه تاسو ته د دې نه جوړوم چې کومه طریقه دې سره شوې ده. ګوره دا وعد تا دی که نه وعد تا نو ګوره د دې دال ساکن نه دا د مونږ تا متحرکه جوړه کړه تا ساکنه جوړه کړه نو وعدت او تا
ټیک شوه. نو اوس به ګورئ د دې نه به بیا موږ څه وکړو، دلته کې هم تا راغله د دال ساکن نه جوړه شوه او د خپله تا متحرکه ده. نو اوس د دې دواړو تاګانو نه به یوه تا جوړه کړي، داسې یوه تا به ترې جوړه کړي او د پاسه به پرې شد واچوي. نو د دې شد مطلب دا دی چې دا تا دوه ځل ده. نو ګورئ دلته کې په وعدته کې دا یو تا ساکنه راله او یو تا متحرکه په خپل ځای باندې راله. دا تا ساکنه مونږ د دې دال ساکن نه جوړه کړه، د دې دال ساکنه مونږ تا ساکنه جوړه کړه. اوس دا تا ساکنه او دا تا متحرکه دا دواړه د دې دواړو نه یوه تا جوړه کړه او د پاسه پرې شد واچو. نو چې په کوم حرف باندې شد وي که نه پوه شه چې دا حرف دوه ځل دی. ګورئ دا دال دی په ده باندې شد دی که نه، د دې مطلب دا دی چې دا دال یو ځل ساکن دی، یو ځل ساکن دی داسې او په دویم ځل متحرک دی. اوس دا جیم دی، جیم دا جیم ساکن مشدد دی. د دې جیم مطلب دا دی چې اول جیم پکې ساکن دی او دویم جیم حرکت والا دی. نو دوه جیمونه دي، مونږ ته یو جوړ کړو شد هم پرې پاسه واچو. نو هر کله چې داسې یو حالت راشي چې یو حرف ساکن وي او دویم حرف حرکت والا وي، نو او د یو جنس وي، یعنی دواړه یو شانتي وي. مثلا را ده او یوه را ساکنه ده، دویمه را متحرک ته، نو دې ته وایي د یو جنس دوه حروف، یعنی یو شان دوه حروف. د یو جنس دوه حروف نه مطلب یو شان دوه حروف. نو دا را چې ده را ساکنه را دا به پرې متحرک را کې مدغم کې، نو دا به موږ داسې راولو، دا را به متحرک مشدد کو. ټیک شوه. نو د دې مشدد را مطلب دا دی چې اوله را ساکنه ده، دویمه متحرک ده. صحیح شو جی. نو دغه شانته په وعدته کې مو شو. وعدته کې د دې دال نه مونږه د دې دال ساکن نه مونږه تا جوړه کړه او دا تا مخکینی موجوده او متحرکه. نو اوس دا دواړه د یو جنس شو، یعنی دا دواړه یو شان حروف شو. دا هم تا ساکنه ده او دا تا متحرکه ده. نو دا قانون دی چې اوله تا ساکنه وي، دویمه متحرکه وي. نو دا اوله تا به په دې دویمه تا کې مدغم کې شد به پرې یو تا به ترې جوړه کړي او شد به پرې پاسه واچي. ټیک شوه. نو ګورئ دا موږ سره ویلی کېږي داسې وعدته، وعدته ویل کېږي داسې، خو لیکلی کېږي به داسې وعد او دا تا به مشدد شي وعدته. خو دا دال به نه ویل کېږي، په تلفظ کې به دا دال نه ویل کېږي. دا به موږ دا عین به ډایرکټ دی تا سره وتړو، ځکه دا دال ساکنو او قانون دا دی چې کله دال ساکن وي او وروسته ترې تا متحرکه وي، تا متحرکه وي، نو د دې دال نه به هم تا جوړه کړي، تا ساکنه جوړه کړي. دال ساکن دی نو ته به د دې دال نه تا ساکنه جوړه کړي. نو دلته کې هم تا شوه، دلته هم تا شوه، دوه تاګانې رالې. نو اوس به یوه تا به ترې جوړه کړي او شد به پرې واچې. ٹھیک شو جی. نو ګورئ دغه شانتې مونږ د دال ساکن او د تا متحرکه د دې دواړو نه د دال ساکن نه تا ساکنه جوړه کړه او تا متحرکه کې هم دا تا ساکنه مدغم کړه. نو ویل کېږي به وعدته، داسې به ویل کېږي، خو لیکلی کېږي به دال په خپل ځای باندې لیکلی کېږي به او ویل کېږي به نه. ٹھیک شوه. نو دا کله د دال ساکن نه وروسته تای متحرکه راشي او یو لفظ وي، یو لفظ وګوره دا وعدته یو لفظ دی، جدا جدا لفظ نه دی، یو لفظ دی. اوس د دې دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او بیا په دې دا تا ساکنه په دې تا متحرکه کې مدغم کول دا واجب دی، واجب دا لازمي دی، واجب دی، واجب. او اوس دویمه خبره چې کله دال ساکن په یو لفظ کې وي او تای متحرکه د بل لفظ په شروع کې وي، تای متحرکه د بل لفظ په شروع کې وي، نو بیا د دال ساکن نه تا جوړول او تا په تا کې مدغم کول دا بیا جایز دي، جایز دي. که ته داسې کې او که نه کې، تا د اختیار دی، خو چې وشي نو بهتره ده. خو شرط پکې دا دی چې دال ساکن به په یوه کلمه کې وي، په یو لفظ کې وي او تای متحرکه به په بل لفظ کې وي، جدا جدا لفظونو کې به وي، جدا جدا لفظونو کې به وي. دال ساکن په جدا لفظ کې او تای متحرکه په جدا لفظ کې. خو چې دال ساکن د جدا لفظ د بل لفظ په اخره کې راشي او تا ساکن تای متحرکه د دویم لفظ په شروع کې راشي، ٹھیک شو، یو بل پسې راشي، د دال ساکن د اولنی لفظ په اخره کې راشي او تای متحرکه د دویم لفظ په شروع کې راشي. نو اوس د دې دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او بیا د تا ساکنه په دې تای متحرکه کې مدغم کول دا جایز دي. او کله چې په یو لفظ کې دال ساکن او تای متحرکه راشي نو بیا د دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا ساکنه په تای متحرکه کې مدغم کول واجب دي. ٹھیک شو. په یو لفظ کې دال او تا راله نو دا دال او تا مدغم کول دا واجب دي، او که په جدا لفظ کې دال او تا راغې نو بیا د دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا په تا کې مدغم کول جایز دي،
ټیک شو په جدا جدا کلمه کې جایز دي په یو کلمه کې واجب دي اوس به ان شاء الله پوه شوي وي او هر کله چې دال ساکن په یوه کلمه کې وي دال ساکن په یوه کلمه کې وي او تای متحرکه په بله کلمه کې وي یو لفظونه جدا جدا شو دال ساکن په یو لفظ کې راغی تای متحرکه په بله کلمه یعنی لفظ کې راغی نو بیا د دال ساکن نه تا جوړول د دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا ساکنه په تای متحرکه کې مدغم کول جایز دي ٹھیک شو جی دا بیا جایز دي لکه قد وګوره دا قد یو لفظ دی او تعلمون بیل لفظ دی قد یو لفظ دی تعلمون بیل لفظ دی نو ګوره دا اولنی لفظ په آخره کې دال ساکن راغی د دویم لفظ په شروع کې تا متحرکه رااله نو اوس د دې دال نه تا ساکنه جوړول او بیا دا تا ساکنه په دې تا متحرکه کې مدغم کول جایز دي جایز ٹھیک شو ابره کې واجب هغه کلمه یوه وه دال ساکن او تا متحرکه په یوه کلمه کې راغلی و هلته واجب و هغه دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا په تا کې مدغم کول هغه واجب و دلته دال ساکن په یوه کلمه کې دی او تای متحرکه د بلې کلمې په شروع کې دی نو ګورئ یو لفظ دا دی یوه کلمه دا ده دویمه کلمه دا ده قد یوه کلمه ده تعلمون دویمه کلمه ده اوس د قد کې چې کوم دال ساکن دی دا په آخره کې راغلی او تعلمون کې تا متحرکه په شروع کې راغلی ده نو دوه لفظونه دي د یو لفظ په آخره کې دال ساکن راغلی د بل لفظ په شروع کې تا متحرکه راغلی ده اوس د دې اول لفظ په آخره کې چې کوم دال ساکن راغلی د ده نه تا ساکنه جوړول بیا دغه تا ساکنه په دې دویمه لفظ په شروع کې چې کومه تا متحرکه راغلی په دې کې مدغم کول جایز دي جایز ټیک شو دغې نه چې مونږ بیا څنګه جوړ کړي هغه هم درته ښیم د دال ساکن نه وګورئ اوس د دې دال ساکن نه د قد په آخره کې چې کوم دال ساکن راغلی د دې دال ساکن نه پس تای متحرکه په بله کلمه کې یعنی په جدا کلمه کې په بله کلمه کې راغلی ده نو اوس د دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا ساکنه بیا په تای متحرکه کې مدغم کول جایز دي تا ساکنه په تای متحرکه کې مدغم کول جایز دي یعنی ادغام کول جایز دي د تا نه به تا جوړه کړي د دال ساکن نه به تا جوړه کړي او بیا دغه تا ساکنه په تا متحرکه کې مدغم کول یعنی د دې دواړه تاګانو نه به یوه تا جوړه کړي شد به پرې پاسه واچي دا مدغم شو نو دغه تای متحرکه کې مدغم کول جایز دي جایز لکه قد تعلمون دی که نه دا قد تعلمون قد بیل دی تعلمون بیل دی اوس د دې نه مونږ جوړو دا قد تعلمون ګوره د دې قد کې چې راکم تا ده که نه د دال ساکن دی که نه د ده نه تا جوړه کړه تا ساکنه جوړه کړه د دال نه مونږ تا ساکنه جوړه کړه دلته وګورئ بیا تعلمون په شروع کې تا ده که نه نو دغه تا وګوره دا تا متحرکه د تعلمون والا ټیک شوه د تعلمون والا تا چې ده نو دا تا او دا تا دواړه یو لفظ دي یو حرف دی د یو جنس حرف دی یعنی دواړه یو شان حروف دي دا هم تا ساکنه ده دا تا متحرکه ده دواړه تاګانې دي اوس د دې دواړو تاګانو نه به یوه تا جوړه کړي یوه تا ټیک شوه او شد به پرې واچې ټیک شوه نو دا به موږ سره څنګه جوړ شي دغه دی د دې دال ساکن هم تا ساکنه جوړه کړې او د دې تعلمونه دا تا دا ده دواړه تاګانو نه هم یوه تا جوړه کړه ټیک شوه او په دې دویمه تا باندې چې کوم حرکت وي هماغه به پیاچې نو دا به څنګه موږ سره څه شي قطع شو موږ سره قد تعله نو دا وګورئ دا بیا لیکلی کېږي ویلی کېږي داسې قد تعلمون ویلی کېږي داسې خو لیکلی کېږي به داسې قد دا دال به په خپل ځای باندې لیکي او د تعلمون دا تا به مشدد کې مشدد به پرې واچې نو دا د دې مطلب دا دی چې د دې وروستي دال نه مونږ تا ساکنه جوړه کړې او هغه تا ساکنه مونږ په دې تای متحرکه کې مدغم کړې ده نو ځکه هم په شد اچولی دی ټیک شوه نو دا به ویلی کېږي به داسې قد تعلمون دا دال به پکې نه ویلی کېږي په تلفظ کې به دال نه راځي دا قاب به ډایرکټ د تعلمون دی تا سره میلو کې قد تعلمون خو لیکلی کېږي به همدقه شانتې قد به ځان له لیکلی کېږي قد او تعلمون به ځان له لیکلی کېږي تعلمون ټیک شوه نو لیکلی کېږي به داسې قد تعلمون
خو ویل کېږي به داسې ګوره ویل کېږي به داسې قد تعلمون خو دا به صرف په تلفظ کې به داسې قد تعلمون ویل کېږي ټیک شو نور لیکلو کې به داسې نه ګورئ لیکلو کې به نه په تلفظ کې به قد تعلمون ویل کېږي او په لیکلو کې به قد تعلمون لیکل کېږي صحیح شو جی نو خو په تلفظ کې به بیا دا دال نه وي دا قاف به ډایرکټ د تعلمون تا سره ملاوي نو دا زمونږ د وعدت قانون او خلاصه یو ځل بیا وورئ کله چې د دال ساکن نه وروسته تا متحرکه په یو لفظ کې راشي د دال ساکن نه وروسته تا متحرکه په یو لفظ کې راشي نو د دې دال ساکن نه تا جوړول او تا په تا کې مدغم کول واجب دي او کله چې د دال ساکن نه وروسته تا متحرکه په بل لفظ کې راغی دال ساکن په یو لفظ کې راغی تعلمون تا متحرکه په بل لفظ کې راغلی نو اوس د دال ساکن نه تا ساکنه جوړول او تا ساکنه په تا متحرکه کې مدغم کول جایز دي ځکه هلته لفظونه جدا جدا رالل چې کله لفظ جدا وي نو بیا به پکې قانون جایز وي او کله چې لفظ یو وي دال ساکن او تا په یو لفظ کې راغلی نو بیا به دال ساکن نه تا متحرکه جوړول بیا واجب دی بیا وجوبي دی په یو لفظ کې چې دال او تا راغی نو قانون به وجوبي وي په جدا لفظ کې دال او تا راغلی قانون به جوازي وي ٹھیک شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام